او بالخصوص په هغې کې به دوه خبرې ټچ کوو چې هغې کې کوم خرافات په مزاراتو کې کیږي د اولیاو او د زنانو تګ آیا دا د اولیاو مزاراتو ته شته که نشته که ځي نو څنګه به ځي او کم د اولیاو دربارونو ته دې ته تلل پکار دي د آخرت د یاد دهانۍ دپاره ذریعه چې کومه لویه ده هغه زیارت قبور ده. کله چې انسان د شهر خاموشه ته لاړ شي هلته ډېر خپلوان جګري دوستان احباب چې د سره به ناس پاس و د سره به خراسکات و د سره به تعلق و هغوی د قبرونو سلامۍ ته چې دی لاړ شي نو دته په هغه ځای کې یو حقیقت کې یو احساس وشي چې واقعي دا دنیا ختمېدونکې ده. یو وخت په ما باندې هم داسې را روان دی چې زه به هم د دې خاورې د ډیرې لاندې پروت یم او دا مرګ یو داسې حقیقت دی چې جلیل القدر انبیاء کرام راله او دا مرګ پیاله یې هغه ومڅکله او دنیا نه پرده شول. څونه لوی لوی بدمعشان جابران حکمرانان چې د خدایي دعوې به یې کولې هغه هم د مرګ پرېنښود د ځمکې ته یې راګزار کړه. نو زه څه شی یم چې زه به د مرګ نه بچ شم. نو واقعي دې ځایونو کې داسې احساسات انسان ته ملاویږي. د یو ولی دربار ته چې انسان لاړ شي هغه ته دې سره دا احساس هم کیږي چې مرګ یو اټل حقیقت دی. که په نیکعملۍ باندې انسان د مرګ نه خلاصېدی نو دا ولی به نه مړ کېدو. بیا که په تقوا پرهیزګارۍ باندې انسان د مرګ نه خلاصېدی نو دا د الله ولی به بیا نه پرده کېدو وفات کېدو به نه. د امام الانبیاء د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم په شان لویه هستی دغه دار فنا نه لاړه. نو دې سوچ سره سره د کې زهد او تقوا را پیدا شي او دغه آخرت دپاره تیارې دې شروع کی. د قبر دپاره دې تیارې شروع کی. روز د محشر دپاره دې تیارې شروع کی. او دې کې دله الله تعالی ډېره لویه کامیابي بیا ورکي چې په حقیقت مانو کې د ده دا ضمیر د سره را ژوندی شو الله د سوچ او فکر سره. بعضې خلک مزاراتو ته تللو باندې د شرک او د قبر پرستۍ الزام هم لګوي حالانکه د قرآن یو آیات مبارک هم په دې باندې نشته یو حدیث مبارک هم په دې باندې نشته چې تاسو قبر ته مه ځئ. قرآن او حدیث کې د دې په حق کې هیڅ قسمه شدت نشته څنګه چې نن سبا خلک شدت اختیاروي د دې خلاف.
بلکې دا د انبیاء کرامو بالخصوص د حضور علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو معمول پاتې شوی دی چې هغوی به د صحابه کرامو مزاراتو ته تلل. په ابتدا د اسلام کې حضور علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی وه، خو چې کله اسلام مستحکم شو، مضبوط شو، مسلمانانو په زړه کې اسلام راسخ شو، نو بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه خپل حکم منسوخ فرمایلو او بیا به فرمایل فزور القبور، تاسو د قبرونو زیارت ته ځئ، فانها تذکر الموت، بشک دا تاسو ته مرګ یادوي. بیا به په خپله حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل. او بل روایت کې راځي، حضرت بریده رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قد كنت نهیتکم عن زیارت القبور، یقینا ما منع کړی و تاسو ته د قبرونو د زیارت کولو. فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امه، پس اوس حکم وکړی شو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته د خپلو د امتیانو په زیارت کولو باندې. فزروها فانها تذکر الاخره، نو تاسو د قبرونو زیارت ته ځئ چې دې سره تاسو ته آخرت را یاد شي. حضور علیه الصلاۃ والسلام اول منع فرمایلی وه او بیا رستو مبارک هغه حکم په خپل خوله مبارکه باندې منسوخ فرمایلو. کم احادیث مبارک چې د زیارت قبور په منع کې دي، هغه وخت کې دي چې کوم وخت حضور علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی وه. د هغې نه بعد بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام ډېر احادیث مبارک شته. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ هم روایت دی، د حاکم مستدرک حدیث مبارک ته چې نهیتکم عن زیارت القبور فزروها فإن فيها عبرة، چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما تاسو زیارت قبور نه منع کړی وای او تاسو اوس ځئ د قبرونو زیارت ته، ځکه چې دې کې تاسو د پاره عبرت پروت دی. د زیارت قبور طریقه څه ده؟ آیا زه د یو ولی قبر ته لاړ شم، د پلار قبر ته لاړ شم، د مور قبر ته لاړ شم، د رور قبر ته، یا د یو رور مسلمان قبر ته لاړ شم، ماله څنګه طریقه پکار ده چې زه د هغه سلام وکړم؟ شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه چې دا داسې لوی هستی ده چې برصغیر و پاک و هند کې هر مکتبه فکر د دغه کورنۍ نه انکار نه کوي. دوی مبارک نه تپوس شو ترکیب زیارت قبور چې څنګه کیفیت سره مونږه د قبرونو زیارت وکړو. نو دې مبارک ورته فرمایي چې کله ته لاړ شي د یو قبر زیارت ته، نو ته به د هغه سینې ته مخامخ ودرېږي، سینې ته به مخامخ ودرېږي او درې پیره به، یو پیره به سورې فاتحه ووایي او درې پیرې به سورې اخلاص شریف ووایي. دا د دې اوله طریقه حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ښودلې وه. بیا تینا پوښتنه شوې ده که برای دریافت ای اهل قبر کامل است، وی دا راته وښیئ چې د یو کامل هستی قبر ته انسان لاړ شي، هلته نه به څنګه فیض و برکت روړي.
نو دې مبارک ته بیا فرمایلی دي چې د یو ولی او د پاک هستی قبر ته چې تلاړ شي نو د هغه سینې مخامخ به ته کښېنې او 21 پیرې به سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح دا به 21 پیرې ووایي او بیا به سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر دغه به اولولې او د طرف ته به متوجه شي د طرف ته چې ته متوجه شي نو د دغه ولی الله نه تا ته به فیض و برکت را شروع شي بیا فرمای بل خبره کې هم چې د یو طریقه هم دا چې د یو ولی الله نه د فیض اخیستلو د دعا اخیستلو دا هم طریقه ده چې د یو ولی الله سر ته به اول ودرېږي د قبر مبارک سر ته به راشي او د هغه په سر مبارک باندې به داسې خپل لاس کېږدي او د سورې بقرې ړومبي آیاتونه مبارک به تلاوت کې شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي فتاوی عزیزیه کې الف لام میم نه واخله تر مفلحون پورې د دې آیاتونو مبارک تلاوت به وکړي بیا فرمایي چې را بشي د خپو طرف ته او خپو مبارکو طرف ته به لاس کېږدي او د آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون د دې آیاتونو مبارکو تلاوت به شروع کی الی آخره تر آخر صورت پورې او بیا به دعا ته لاسونه اوچت کی د خپو طرف ته به د دې ولی الله ودرېږي قبلې طرف ته به مخ کی او دعا ته به لاسونه اوچت کی او داسې به وې اے حضرت صاحب اے صاحب قبر دا ګوره شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي اے صاحب د قبره زه راغلی یم تاسو ته او ما ته څه حاجت دی څه مشکل مې دی په بارګاه الهي کې ما دپاره دعا وکړه او ما دپاره شفاعت وکړه چې ما سره الله تعالی امداد وکړي نو یقینا حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې دې سره به الله تعالی د دغه ولی د برکته د مشکلات په الله تعالی ختم کړي دا د دې وخت د علماو خبرې نه دي په زیارت قبور کې بعض داسې ډېر افعال کیږي چې هغه بالکل د شریعت خلاف دي او د هغې ځای په ځای علمای حق مشایخ حق مخنیوه هم کم کوي لګیا دي خو دې کې چې د حکومت او د انتظامی دخل نه وي نو دا کار نشي ودرېدی اصل کې زیارت قبور دا د عبرت ځای دی ګوره دا د آخرت د یاد دهانۍ ځای دی دا د مرګ د یاد دهانۍ ځای دی دلته خیر و برکات ملاویږي فیض و برکات ملاویږي انسان ته لیکن د افسوس خبره ده چې فی زمانه حال کې که مو تاسو وګورو د آخرت یاد دهاني د مرګ یاد دهاني عبرت خشیت الهی دا خلقو په ځای یو سایډ ته لړکو او د دغه اولیاو د مزاراتو نه یو تفریحګاه جوړه کا زمزم هلکه چېرته ځو بادر بابا ته ځو
پلاره خګانې بجانې لګو رنګارنګ خرافات پلاره باندې کو هلته دربار ته چې لاړ شو سلام کړی یا نه کړی رباب منګیزان سره واخلو یو سایډ ته کینو نو بالکل دا ناجایزه ده او ناروا ده زمونږ اسلام د دې درس نه ورکوي او داسې خلک د هغه ولی نه ذره برابر هم فیض و برکت نشي روړی د یو ولی د فیض و برکت به تا ته څنګه پته لګي چېره زه بادر بابا رحمت الله علیه ته پیر بابا رحمت الله علیه ته خلبنجو بابا رحمت الله علیه ته یا هر ولی دربار ته زه لاړم او ما ته دلته نه خیر ملو شو او کوم ملو نه شو د دې واضح اثرات به ستا په شخصیت باندې راښکاره کیږي د دغه ولی سلامۍ نه بعد که تا کې بد اخلاقي ختمه شوه ستا تنهایی پاکه شوه ستا گفتار ټیک شو ستا سوچ و فکر ټیک شو تا کې تقوا رااله تا کې پرهیزګاري رااله تا کې د آخرت یاد دهاني زیاته شوه د الله یره در کې ډېره شوه یقینا د دغه ولی الله نه تا ته خیر و برکت ملو شوی دی بل د دغه اولیو کرامو په دربارونو کې اکثریت مو تاسو چې وګورو فرایض په ځای خلکو پریښي وي او په نوافلو باندې مصروفه وي لکه مسجد کې به جمع ولاړه وي فرضي مونځ به ادا کیږي او په دربار کې به خلک فاتحه خواني کوي یا نوافلونه به کوي نو بجای د دې چې اول د فرضي مونځ ادا کا بیا د دربار سلامۍ ته راشه د دغه ولی فیض به ته نورم ملو شي فرض مونځ ته به ته نورم الله ته جوخ شي چې الله ته جوخ شي دغه ولی به تا سره نورم خپله مینه وکړي محبت به در سره وکړي نو بالکل دا هم ناروا ده چې فرضي مونځ په دربار مسجد کې ولاړ دی او ته دربار کې ناست دی ولې یاره زه د بابا صاحب دربار سلام لراغلی سلام لراغلی خو بابا صاحب چې کوم عمل کړی دی هغه عمل وکړه که نه ای مبارک خو فرضي مونځ نه دی پرېښودی نو دا هم په بعضې مزاراتو کې شته دی چې فرایضو طرف ته څوک بیخي توجه نه ورکوي بعضې مزاراتو کې په عام ورځو کې بالعموم او د عرس په موقعو باندې بالخصوص ګانې بجانې بنګړې دمالونه د دې باقاعده انتظامات کیږي نو دا هم بالکل ناروا دي نه تصوف د دې درس ورکوي نه شریعت ورکوي د دې درس د بعضې علاقو کې په عرسو باندې د علاقې ثقافت هم اثر انداز کیږي بعضې علاقه کې دا ډول بجان اسې یو ډېر عامه وي نو هغې باندې چې هره خوشحالي راځي نو دا ډول راځي نو د اولیو عرسونه خپل ثقافت سره ټچ کول اول پکار نه دي دا یو مذهبي عمل دی ثقافت په خپل ځای دی او مذهب په خپل ځای دی په دې موقع باندې حکومت له پکار دی دا علاقه چې د کم ناظم د هغه له پکار دی کم پولیس سره چې دا محکمه دا علاقه حواله ده هغې له پکار دي چې د داسې پاکو هستو د مزاراتو نه دا حرکات دا خرافات لرې کړي په بعضې مزاراتو باندې تاسو مونږ کتلي دي کپړو له خلک غوټې هم ورکوي زما دا رشته وشي زما دا کار الله وکړي دا هم بالکل ناروا دي په شریعت او طریقت کې په تصوف کې یو ځای کې دا نشته د قبر د صاحب قبر د ولی
سلام ځه اینه تا نه شریعت منع کوي نه د طریقت منع کوي. بعضی مزاراتو کې شته د قبر طواف باقاعده کیږي، څنګه چې د خانه کعبې اووه چکره وي داسې د قبر نه هغې اووه چکره تاوي، دا هم بلکل ناروا دي. ګورئ بعضی مزاراتو کې خلک سجدي هم لګی، خو ما چرته خپل عمر کې څوک نه دي لیدلي چې سجده یو ولی الله ته لګولې ده. دا د خلکو د خولې خبره ده. الحمدلله زه ډېر د اولیاو په مزاراتو ګرځېدلی یم او سفر مې کړي دي. یو د ولی دربار کې ما څوک نه دي لیدلي چې په اووه اندامو سجده لګولې ده او په دې نیت سره لګولې ده چې دا باباجي زما خدای دی او زما بل خدای نشته او دی به ما ته هر څه راکوي. قبر خلول که یو کس سجده ګڼي نو دا د هغه کم فهمي ده کم علمي ده. ګورئ هغه دې د خپل ذهن ټیک کي په دې معنی چې اوس ته قبر هم خلول سجده ګڼې نو دا ستا کم علمي ده کم فهمي دي ده. که قبر خلول ناروا وی حضرت ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ به د حضور علیه الصلاۃ والسلام په قبر مبارک باندې خپل خوله مبارک بیانې خدا. په بعض مزاراتو کې شیطان صفت خلق هم موجود وي چې هغې ته منجوران ویل کېږي، چې په معاشره کې هغې دپاره بل ځای نه وي. راشي د یو د ولی دربار کې ډیره ولګئ، هلته چرس افیوم سګرټ دا ورته ښه په اسانۍ سره ملاویږي، نو هغه ځای ځان دپاره بس خاص کي. او کم ناپوهه خلک چې بیا د ولی دربار سلامۍ ته ځي نو هغې ته هم د دغه چرسو د دغه سګرټو د دغه نشو دعوت ورکوي چې دا فیض دی د باباجي راشه دا اوس کا. نو بالکل دا هم ناروا دي. بعضی مزاراتو کې مونږ خیال کړی دی داسې منجوران شته چې باقاعده د زنانو حیا اخلي. ګوره ځکه مونږ خپلو مرګورو ته وایو چې کلم تاسو خپله خور خپله مور خپله بیبي د یو ولی دربار ته بوځئ نو کوشش کوئ چې په خپله ورسره ځئ، یوازې مه پرېږدئ. کوم د ولی الله په دربار کې چې د زنانو او د ښځو اختلاط وي، یعنی ښځې او زنانه ګډې وډې وي، داسې مزار ته د زنانو تک بالکل ناروا دی. ګوره یو د ولی په دربار کې د زنانو دپاره ځای خاص دی، بیل ځای شته بالکل دی شي. بیا هلته پرده کې فاتحه خواني کولی شي، هلته دعا دې وکړي بالکل. خو چې د کوم ولی په دربار کې د زنانو د پردې انتظام موجود نشته نو دې دربار ته د زنانو تک بالکل ناروا دی. او عموما دا داسې دربارونو کې کېږي چې کوم دربارونه حکومت سره وي، حکومت سره چې کوم دربارونه وي د اوقافو سره، اکثریت هغه مزاراتو کې د زنانو د پردې ځای نه وي. عوامو سره چې کوم خپل لاس کې د هغې د هولډ وي د مزار نو هغې د زنانو د پردې اکثریت انتظام کړی وي، نو داسې مزار ته د زنانو تګ ناروا دی.
آیا د زنانو تګ شته د اولیاء دربارونو ته که نشته؟ په دې باندې مختصرا خبرې کوو. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم مبارک په یو بیبي باندې تیر شو چې هغه جړونکي وه، یو قبر سره ناسته وه او جړلې. محبوب علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل اتق الله واصبري، د الله نه ویرېږه او صبر وکړه. وی دی بیبي حضور علیه الصلاة والسلام نو پیژندلې. هغې حضور علیه الصلاة والسلام ته جواب ورکو چې تا ته خو زما په شان مصیبت نه دی را رسېدلی، که تا ته هم زما په شان مصیبت را ورسېدو نو ته به هم بیا داسې جاړې. دی بیبي ته چا وویلې چې دا خو حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم تا داسې جواب ورکو هغې ته. دا بیبي زر را پاسېده او د حضور علیه الصلاة والسلام در یک دسته راله. ورته وفرمیل ای د الله رسوله تاسو ما نه وي پیژندلی او زه تاسو نه معافي غواړم. محبوب علیه الصلاة والسلام ورته بیا فرمایي ای بیبي اتق الله واصبري، د الله نه یریږه او صبر وکړه په دې غم باندې. حضور علیه الصلاة والسلام ورته داسې نه فرمایي چې ته د دې قبر زیارت ته ولې تلې. د زنانو قبر ته تلل دا خو ناروا دي، دا خو نه دي پکار. علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله تعالی علیہ د بخاری شریف چې مشهوره شرح ده فتح الباری کی هغې کې بیا فرمایي چې د زنانو په تک کې د ائمو اختلاف شته دی، خدا هم ویلې شوي دي څنګه چې حضور علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی وه چې تاسو به د قبرونو زیارت ته نه ځئ، څنګه چې منع عامه وه چې هغې کې سړي هم منع او ښځې هم منع وي. علامه حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایي چې څنګه منع عامه وه وی داسې اجازت هم عام دی. وی چې اوس حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې تاسو ما مخکې منع کړي وی د قبرونو د زیارت نه، اوس تاسو ته اجازت دی تاسو تلی شئ. اوس اجازت هم عام دی، زنانو طرف ته هم عام دی او سړو طرف ته هم عام دی. حضرت عبدالله ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل ما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها ولیده چې د قبرستان نه واپس را روانه وه. وی ما ورته وفرمیل چې ای ام المؤمنین تاسو چېرته تشریف وړلی و؟ وی ما ته یې وفرمایل چې زه د خپل ورور د حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنهما قبر مبارک ته تللی وم، هلته مې فاتحه خواني وکړه. نو ما ورته وفرمایل چې حضور علیه الصلاة والسلام منع نه وه کړې چې تاسو به د قبرونو زیارت ته نه ځئ. نو عائشې بیبي رضی الله تعالی عنها راته وفرمیل چې ها بالکل حضور علیه الصلاة والسلام منع کړې وه، خو د هغې نه بعد بیا اجازت ورکړی. وی دې نه هم دا معلومیږي چې دا اجازت عام دی، سړو او ښځو د دواړو دپاره دغه اجازت عام دی. داسې امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د خپل والد محترم امام محمد باقر رضی الله تعالی عنہ نه اورېدلي دي چې ما په خپله حضرت خاتون جنت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها کتلې وه چې دا احد د طرف نه را روانه وه. وی ما ورته وفرمایل چې تاسو چېرته تشریف وړلی و؟ امام باقر سے فرمایي چې ما فاطمه ابي رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې تاسو چېرته تشریف وړلی و؟
وای ما ته هغې مبارکو فرمایل تزور قبر حمزه، وای زه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د قبر مبارک زیارت ته تللی وم. او بیا راته فرمایل چې کل جمعه زه په هره جمعه ورځ باندې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د قبر مبارک زیارت ته ځم. نو د خاتون جنت غوندې هستی چې د قبر مبارک زیارت ته ځي، نو بالکل زما او ستا لور خور مور هم زیارت ته تلی شي، خو په پرده کې. یو روایت خلق د دې په حق کې پیش کړي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده. د ترمذی شریف هغه حدیث مبارک ته چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابہ وسلم د قبرونو د زیارت کولو نه خز منع کړی دي. او دا روایت د حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه هم شته دی، د حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه هم شته دی. او امام ترمذی فرمایلی دی چې هذا حدیث حسن، دا حدیث مبارک حسن دی. دا هم یو روایت خلق پیش کړي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د زنانو تګ قبرونو ته منع فرمایلی ده. نو آیا دی حدیث مبارک په باره کې علماء حق څه فرمایي؟ د علماء کرامو په نیز باندې دا د هغه وخت حدیث مبارک ته هغه وخت حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو چې هغه وخت حضور علیه الصلاۃ والسلام بالعموم منع فرمایلی و. او ډومبه جواب علماء دا کوي. بل علماء د دې جواب بیا دا کوي چې بعضی زنانو کې صبر ډیر کم وي، دای د خپل خپلوانو قبر ته چې کله لاړ شي نو په قبرستان کې جړه او فریاد په تیز اوازونو سره شروع کی. نو په دې وجه حضور علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی و چې ډیر زیات په د زنانو تګ قبرونو طرف ته نه وي. ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی و چې اکثریت زنانا په قبرستان کې په چغ چغ جاړي. وای ځکه دی حدیث مبارک کې حضور علیه الصلاۃ والسلام دا قید لګولې دی، یعنی زوارات مبالغه استعمال کړي دا چې ډیر زیات زیارت کوون کی خزي په دې معنی د الله لعنت ته. ډیر زیات زیارت کوون کی خزي په دې معنی د الله تعالی لعنت ده. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی. نو د دې بل جواب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیه هم د دې حدیث مبارک په شرح کې فرمایلی دی چې دین مراد هغه خزي دي چې ډیر زیاتې د قبرونو زیارت ته ځي او د قبرونو زیارت په وجه باندې داینا د خپل خاون حقوق فوت کیږي. نو داسې زنانو باندې بیا د الله لعنت وي چې ته د خپل خاون حقوق نه برابر او د ولی دربار ته روانه. پکار خدا تعالی دادی چې اول د خپل خاون حقوق برابر کړي. بل حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې دې سره د دې د زینت اظهار ډیر زیات کیږي چې کوم زنانه ډیر زیاته د قبرونو زیارت ته ځي نو دا ډیره بار خلک وپیژني بیا وپیژندلی شي. په دې وجه چې کوم دی حضور علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی دا چې زنانه به ډیر زیارت ته نه ځي.
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې داسې نه دي حضور علیه السلام فرمایلی چې بالکل به نه ځي، ډېرې زیاتې به وی نه ځي، ځکه چې دې سره به د خاوند حقوق به دې نه پاتې شي او د دې د زینت اظهار به بهر وشي. او بل حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي چې اکثریت زنانه چیخ و پکار کوي په مزاراتو کې، بیا اوس هم چې مطالعه شو سړي به چپ ناستی، ای به تلاوت کوي، قرآن به وایي، سبق به وایي، او د زنانه به چیخ و پکار کوي. حضور علیه الصلاۃ والسلام په دې وجه ډېر زیات تلل د زنانو منع فرمایلی دي. او حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبالغتاً دا خبره په دې حدیث مبارک کې روړې ده چې ډېرې زیاتې به نه ځي، مبالغه به په زیارت کولو کې نه کوي. د دې حدیث مبارک په شرح کې علامه عبدالرحمن مبارک پوری رحمت الله تعالی علیه هم فرمایلی دي چې تمام شارحین د حدیث، تمام فقهای کرام په دې باندې متفق دي چې حصول د عبرت د پاره، د آخرت د یاد دهانۍ د پاره زنانا او سړي دواړه قبر ته تللی شي. خو بیا یې ورسره دویمه خبره ذکر کړې ده حضرت عبدالرحمن مبارک پوری رحمت الله تعالی علیه، چونکې وی زنانه بې صبره وي، دی کې صبر نه وي، نو دی چې د یو قریب رشتہ دار قبر ته لاړې شي نو دی هلته بیا نوحه کوي، ډېر چیخ و پکار کوي. نو د دې د وجې نه اکثریت ائمه او حضراتو بیا منع فرمایلی ده. یا قبرستان ته د دی تلل باعث د دی د پردګۍ جوړیږي، بې پردګۍ جوړیږي، یا باعث د فتنې جوړیږي، یا دی سره څوک محرم نه وي، نو ائمه او حضراتو بیا منع فرمایلی ده چې فتنه ترنه جوړیږي او د دې زنانه بې پردګي کیږي، دې زنانه سره څوک محرم نشته، نو داسې زنانو ته بیا تلل ناروا دي. ځکه مونږ وایو چې کوم یو زنانه د یو ولی قبر ته ځي نو دا د ځان سره خامخا خپل رور، خپل پلار، خپل مشر زوی یا داسې خپل خاوند د ځان سره خامخا بوځي. علامه ابن نجیم حنفی رحمت الله تعالی علیه فرمای چې دا هم ویل شوي دي چې زیارت قبور د زنانو د پاره منع ده، حرام ده. خو بیا بعد کې فرمای چې صحیح خبره دا ده چې زیارت قبور اجازت حضور علیه الصلاۃ والسلام د دوانو د پاره کړی دی، د دوانو د پاره کړی دی. علامه ابن عابدین شامی رحمت الله تعالی علیه هم فرمایلی دي چې د زنانو او د سړو د دوانو تک د قبر ته جایز دی. علامه طحطاوی رحمت الله تعالی علیه د مراقی الفلاح په شرح کې لیکلی دي زنانه کله چې د قبر زیارت ته ځي نو په دې مقصد به ځي چې زه به هلته چغې سورې نه وم، زه به هلته عبرت د پاره ځم، زه به هلته د آخرت د یاد دهانۍ د پاره ځم، زه به هلته د مرګ د یاد دهانۍ د پاره ځم. نو دا بیا تلی شي. بیا فرمایي علامه طحطاوی رحمت الله تعالی علیه څنګه چې د زنانو جومات ته راتلل مکروه دي، څنګه چې د زنانو جومات ته راتلل مکروه دي، د جومات ته نشي راتلی، داسې د بې پردګۍ په حالت کې د زنانو زیارت ته تلل هم مکروه دي. علامه طحطاوی رحمت الله تعالی علیه فرمای چې اصح خبره دا ده چې مرد او زن د دوانو د پاره
د قبر زیارت جایز دی، ځکه چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام صاحبزادی خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک قبر ته تللی ده. حضرت عائشہ بی بی د خپل رور مبارک حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ قبر مبارک ته تللی ده. نو د دې په ضمن کې علامه طحطاوی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې تلی شي. د دې ټولو خبرو لب و لباب او نچوړ دا دی د زنانو په حق کې چې زیارت قبور ته تلل دی څنګه دي. نو د پردې په حالت کې او محرم سره چې وي نو دی بالکل تلی شي او هغه زیارت ته تلی شي چې هغه زیارت کې د زنانو د پردګۍ د پارس تنظیم شوي بالکل بیا تلی شي. که دې سره محرم څوک نو، پلار ورسره نو، رور ورسره نو، خاوند ورسره نو، زوی ورسره نو، نو دا بالکل بیا نشي تلی. یو ولی دی د ډېر لوی مرتبې خاوند دی خو هلته د زنانو د پردې تنظیم نشته، بالکل د دې تلل ناروا دي. دا ورته کور کې نفلونه دي کولی شي، کور کې فاتحه خانی دي وکړي، هغې ته دې ور وبخي. د یو ولی په دربار کې د زنانو د پردې تنظیم شته دی، دا بیا تلی شي هلته په پردې کې فاتحه خانی کولی شي بیا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف وایي چې دعا وکړو. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. او بالخصوص په هغې کې به دوه خبرې ټچ کوو چې هغې کې کوم خرافات په مزاراتو کې کیږي د اولیاو او د زنانو تګ، آیا دا د اولیاو مزاراتو ته شته که نشته، که ځي نو څنګه به ځي او کم کم د اولیاو دربارونو ته دې ته تلل پکار دي. د آخرت د یاد دهانۍ دپاره ذریعه چې کومه لویه ده هغه زیارت قبور ده. کله چې انسان د شهر خاموشا ته لاړ شي، هلته ډېر خپلوان، جګري دوستان، احباب چې د سره به ناس پاس و، د سره به خراسکات و، د سره به تعلق و، هغې د قبرونو سلامۍ ته چې دی لاړ شي نو دته په هغه ځای کې یو حقیقت کې یو احساس وشي چې واقعي